د پاسپورت اهم معلومات سره شیر کوم داسې نه چې تاسو پیس چې دی دا ضایع شي ځکه بیا به دوباره پاسپورت جوړوئ تاسو چې کومې روپۍ داخله کړي ستاسو هغه روپۍ چې دي دا به ضایع کېږي نو دا معلومات ستاسو د ټولو دپاره لازم دي که څوک ځانه نوی پاسپورت جوړوي یا زوړ پاسپورت چې دی دا نوی کوي او ځینې کسان دغه غلطیانې کوي ځکه په مخکې ورځو کې یو کس هم دغه شانتې غلطي کړې وه دا پاسپورت چې دی هغه شته وله کینسل کړو او نوی پاسپورت چې دی دا وله جوړ کړو بل لا چې تاسو ته بیا هغه پیس چې دی دا نه واپس کوي که په ټایم باندې هم تاسو راووتله چې هر سره غلط شوي دي او هغه سره تلي ستاسو نه تلي او دلته کې ته وروسته وګورئ نو ګوره بیا هغه پاسپورت چې دی دا نه راواپس کېږي ستاسو پیسې چې دي دا به تلي تاسو به دوباره چې دی د هغې دپاره داخله کوئ نو دا معلومات د ټولو دپاره لازم دي نو دا ویډیو راوالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته ورورسي چې کم کسان ځان له پاسپورت جوړوي یا نوی پاسپورت جوړوي او یا زوړ پاسپورت چې دی دا نوی کوي نو د دوانو دپاره چې دی دا لازم دي اکثر ځینې کسان دي هغه ځان ته ډېر هوښیار وایي نو هغه دا قسمه ویډیوګان چې دا ونه ګوري نو چې کله ورته مشکله جوړ شي نو بیا وروسته د دې لپاره سرچونه کوي خو بیا هغه کار چې دی هغه راغه نه شوی ځینې کسان هغه هر شی چې دی هغه پړاوی مثلا لکه یو سړی دفتر ته ورته نه شو په هغې لیکلی چې موبایل دلته استعمالول نشته هغه موبایل بند کړي دغه شانتې وسله دلته کې راوړه نشته نو هغه هر سره چې دی هغه پړاوی خو ځینې کسان چې دی د دغې کوشش نه کوي چې کوشش نه کوي نو هغو ته اکثر مشکله چې ده د دغې د وجې نه جوړېږي نو دغه شانتې د پاسپورت جوړېده چې دی دا دی چې کله تاسو د هغې لپاره داخله کوئ تاسو له کوم ټوکن درکړي نو په ټوکن باندې تاسو له څه معلومات چې دي دا درکړي خو ځینې کسان دغه معلومات چې دي دا نه ګوري چې دغه معلومات تاسو ونه ګورئ نو سبا ورځې چې دی تاسو ته مشکله جوړېږي نو دلته کې زموږ سره یو ټوکن دی کیدای دی سیټ ته زه یو ځای کوم تاسو ته ښکارم شي نو په هغې کې ښه صفا تاسو ته لیکلي چې کله تاسو دغه ټوکن نه واخلئ د پیس ټوکن چې دی نو په هغه باندې کومه ډیټا انټري فارم نو په دې باندې له پاسه چې دی ټول هر سره یې لیکلي کله چې تاسو دغه فارم راوړئ که نه ستاسو کومه ډیټا چې ده کوم فارم چې دی په هغې باندې مکمل معلومات چې دي دا لیکلی شي نو په هغې باندې به تاسو دا څیزونه چې دي دا به لازم چک کوئ شي دا یو چک نه کړل نو پیس تاسو لاړ او دوباره چې دی دا بیا تاسو کوئ او ستاسو دغه پاسپورټ چې دی دا به کار نه کوي نو په دې باندې به اول نمبر تاسو خپل نوم چې دی دا به چک کوئ چې ستاسو په نوم په سپیلینګ کې غلطي نشته که په سپیلینګ کې غلطي وه لکه شناختي کارت نه هغه جدا و او د مخکیني پاسپورټ نه هغه جدا و نو تاسو به دوباره پاسپورت چې دی دا به جوړوئ نو سپیلینګ به د هغې چک کړئ چې ستاسو نوم صحیح لیکلی شوی دی که نه دی دغه شانتې ورپسې پسې دی د خپلو مور پلار ځکه اوس هغه وویل چې موږ پسې د مور نوم چې دی دا به هم په پاسپورټ کې یو ځای کوو دا یو نوی اپډیټ دی الان ساعت لا نه ده خو په راتلونکي وخت کې به نو دغه دواړه نومونه چې دي دا به هم تاسو چک کوئ چې په دې کې غلطي نشته د مور په نوم کې یا د پلار په نوم کې چې دی په دې کې غلطي نشته که په هغې کې غلطي وه نو هم بس تاسو دغه پاسپورټ چې دی دا به نه چلیږي دغه شانتې ورپسې پسې لیکلی دی چې مذهب مطلب دا موږ ته اسلام لیکلی هلته کې چې کوم مسلمانان ټولو ته اسلام لیکلی دغه شانته نور دي نو هغو ته هم لیکلي هر سړي ته خپل دغه مذهب چې دی دا لیکلی نو تاسو به ګورئ خپل مذهب به ګورئ داسې نه چې په هغې کې غلط شي او تاسو ته بل څه لیکلي نو بیا به هم ستاسو دغه پاسپورټ چې دی دا به نه چلیږي او د هغې لپاره به تاسو دوباره پاسپورټ جوړئ ستاسو پیس چې دی دا به ضایع کېږي دغه شانتې ورپسې پسې دی خپل پیدایش لکه ستاسو کوم تاریخ چې پیدایش دی هغه یا د نور تاریخ دا هر سره چې دی دا په هغې باندې ورکړی شي نو دغه هر سره چې دی دا به تاسو چک کوئ که دغه کې غلطي او تاسو د پاسپورټ دپاره اپلای وکړه ستاسو هر سره لاړل نو ستاسو هغه پیس ضایع شو او که پاسپورټ راشي تاسو به دوباره بیا د پاسپورټ دپاره چې دی دا به داخله کوئ